مفتي صاحب فرض مانځنه پس دعا د پاره لاس پورته کول شته او کنه او د دعا کیفیت سری پکار دی او که جهري شریعت دې باره کې څه وایي؟ کاری صاحب دوا دا خو غوښتل یو عجز دی او بل دا یو فعل محمود دی چې انسان د الله نه سوال وکړي. فرض مونځ نه بعد دوا کې لاس اوچتول مشکات ړومبی جلد صفحه 77 باندې حدیث ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابي ته ویلو چې کله ته مونځ وکې د مونځ نه پس بیا خپل لاس اوچت کا او د الله نه سوال وکړه او کتا مونځ وکړه او د مونځ نه پس لاس اوچت نه کو او دوا د الله نه اون غوښته نو ستا د عمل یعنی عبادت خداجن دا بیا خداج دی. لاس اوچتول په دوا کې دا من آداب الدعا دی او دا بالکل ثابت دی. تدریب الراوی جلد نمبر 2 صفحه 260 باندې او په حدیث باندې باس کوي. بعض روایات هغه متواتر دي په تواتر مانوي سره، لکه هغه حدیث چې پاغه کې د دوا په باره کې راغلي دي او هغه بیا فرمایي تقریبا 100 احادیث داسې شته چې پاغه کې په دوا کې لاس اوچتول هغه فکار دي. مونځ نفس دوا غختل او بیا په دوا کې لاس اوچتول. تفسیر قرطبی وم جلد صفحه 224 باندې لیکي واختلف العلماء فی رفع الیدین، اختلاف د علماو د پلاس اوچتولو کې په دوا کې، خو بیا غلی کی ورپسې چې دوا کې لاس اوچتول دا د ډیر صحابه کرام او تبع تابعین دا غینه بالکل ثابت دي. تفسیر روح المانی اتم جلد صفحه 140 باندې لیکي وذکروا للدعاء آدابا کثیرا، آداب وې د دوا د فار ډیر دي او بیا آداب ذکر کړی دي استقبال القبلہ، بل ادب ذکر کړی دی افتتاح او اختتام هغه په درود سره. بیا هغه نه بعد اولی کی ورفع الیدین الی السما، لاس اوچتول بیا اسمان طرف دا معنا لاس اوچتول په دوا کې. تفسیر روح المانی وی چې دا بالکل اشتا او دا بالکل ثابت دي. فتاوا مصریہ صفحه 159 باندې بهترین باس کړی او چې کوم ځای نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاس اوچت کړی دي هغه احادیث مبارکه را جمع کړی دي. بخاری دویم جلد صفحه 630 باندې صفحه 690 باندې کوم روایات دي. مسلم ډومبه جلد صفحه 313 باندې او صفحه 113 باندې پاغه باندې هم دوه روایات دي. مسلم ثانی دویم جلد صفحه 93 باندې پاغه باندې هم هغه روایت ذکر کړی او بیا صفحه 162 باندې اغالی کی بالجمله وی دعا کې لاس اوچتول شتا او په دې باندې ډېر روایتونه هغه موجود دي. فتاوا کبرا ډومبه جلد هغه باس کړی دی چې دعا کې لاس اوچتول شتا. فتح الملهم دویم جلد صفحه 175 باندې او صفحه 177 باندې هغه باس کوي او اخر کې بیا وی چې دعا فرض د فرض مونځ نه هغه وی دا غوړه د هغه نه چې پس د نفل لا سړی دعا غواړي او بیا وای چې دومره فضیلت دی لکه فرض مونځ چې په نفل باندې بهتر دی نو دغه کشان ته د فرض مونځ نه دوا غختل بعد دا بهتره ده. دا شان الغنیا د عبدالقادر جیلانی رحم الله کتاب د دویم جلد صفحه 151 فاغه باندې هغه باس کوي او هغه رابح هغه سړی دی چې هغه لاس اوچت کو په دوا کې کله چې هغه فرض مونځ وکاو د فرض مونځ نه فارغ شو او بیا وی خاسر هغه انسان دی چې هغه دوا وکړه مونځ وکاو مونځ نه بعد دوا یې ونکړه بغیر د دوا د جماعت نه وته. او دا کشان کتاب الزهد 404 صفحه باندې لیکي کان اذا فرغ من صلاته ورفع يديه وضمها وقال رب اغفر لي، معنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی مونځ نه چې فارغ شو نو بیا هغه لاس اوچت کړی دی او دوا یې غوښتې ده. مسند حمیدی ډومبه جلد صفحه 453 باندې روایت راوړی دی چې لاس اوچتول په دوا کې داشتا. ابن کثیر ډومبه جلد صفحه 545 باندې باس کړی دی هغه وی چې لاس اوچتول په دوا کې شتا. فرض مونځ نفس نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاس اوچت کړی دی او دوا یې کړی ده. ها باقی اجتماعي دوا ده کنه نو هغه اجتماعي دوا چې کله امام شروع کی مقتدی هغه ناس ته امام سره دوا شروع کوي
امام ختم کی بیا مقتدی هغه سره دوا ختمي دغ کشان ته دوا غختل د حدیث سره ثابت نه ده چې په کومه دوا کې هغه کې التزام دی معنا امام مخرا وګرځي خلکو ته کوم طرف ته او بیا امام دوا غواړي رست مقتدیان پاغي باندې آمین 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 داوي دغ کشان ته دوا دا په حدیث مبارکو کې ثابت نه ده نو لاس اوچتولو په دوا کې دا بالکل ثابت دي باقی فرض مول نه بعد دوا وختل هغه څنګه دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فرض مول نه بعد دوا کړی دا او شریعت مطهره نه بالکل دا ثابت عمل له نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام هغه د فرض نه بعد هغه دوا کړی دا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فرض نه بعد د دوا بارکه صحابه کرام له ترغیب عمر کړی دی بلکې نبی علیہ السلام حدیث مبارکو کې چې کم مقامات راځي چې دوا پکې ښه قبليږي یو په هغه کې د فرض مز نه بعد دوا ده اذان او اقامت په مینس کې دوا داخه قبليږي بلې د پښمنی په ټیم کې سحری په وخت کې افطارای په وخت کې تهجد په ټیم کې بلې پکې دا ذکر کړی دی د فرض مز نه بعد د فرض مز نه بعد دوا داخه قبليږي د فرض مز نه بعد هغه دوا شتا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ هغه فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بهر فرض مز نه پس دا دوا غوښتا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي چې دا اسکار د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فرض مز نه بعد کول مصنف د ابن ابي شيبه دغه روایت ذکر کړي دا دوا ذکر کړي را چې نبی علیہ السلام به سلام اجار باسو نو بیا د سلام نه بعد نبی علیہ السلام بدا خامخا دا دوا وختا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه فرمایي و یو ورځ نبی علیہ السلام زما د الله سونی وو او ما ته وی اے معاذ ما ته لبیک یا رسول الله ما ته زتا سره ډیره مینه ساتم نو معاذ رضی الله تعالی عنہ وای ما ته اے دا الله رسوله په الله مې دې قسم زما در سره هم ډیره زیاته مینه د مور پلار مې در باندې قربان شه نو نبی علیہ السلام وای ما ته معاذ زتا ته یو وصیت کوما خو هغه وصیت به پرې دینا ما ته وی چې جی نو ما ته وی د هر فرض مز نه بعد دا دعا وای اللهم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اے الله من سره امداد وکا چې مونږه ذکر کوو په جبه باندې او شکر کوو ستا په زړه سره او ستا خسته طریقې سره الله ستا عبادت کوو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته د دې ترغیب ورکړی دی چې فرض مز نه بعد دا وایم حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله به نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مز نه فارغ شو د مز د فارغ نه بعد درې ځله به استغفار وی او بیا به نبی علیہ السلام اللهم انت السلام ومنك السلام دا به نو دا خو د فرض مز نه بعد چونکه دوا وختلی او دغه کشانته په دې باندې زمون مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله چې حکیم الامت ته هغه رساله ده هغه کې وای استحباب الدعوات عقیب الصلات هغه کې اشرف علی تانوی رحمه الله فرمای فتحصل هذا كله ان الدعاء دبر الصلاه مسنون مشروع في المذاهب الاربعه او هغه چې پس د تمام احادیث او عبارات مذهب نه بعد وای دا حاصله شو چې تمام موضوعونو کې د فرض نه بعد دوا دا په څلورو واړو مذاهبو کې مسنون او مشروع ده امداد الفتاوا دریم جلد صفحه 247 باندې غي باس کړي دا شان مفتی کفایت الله سے کفایت المفتی دریم جلد صفحه 354 باندې باس کړي چې فرض نه بعد دوا غختل دا بالکل ثابت دي احادیث صحیحه سره
هغه وی او ابدا بالکل نهایت واضح طور باندې دا خبره ثابت ده چې فرض نبات او د سنت نمخ کې دوا غختل ادعیه معصوره هغه مقدار پورې دواګان غختل او ذکر کول بلا کراهت هغه وی دا جایز دي، بلکې اوس وخت کې هغه وی فرض نبات دوا غختل دا بالکل سدي بهتره خبره ده. او دا شان فتاوا محمودیه مفتی محمود صاحب کتاب الصلات جلد 5 صفحه 678 باندې هغه باس کړی دی چې د موز نبات لاس اوچتول او دوا کول دا شرعاً ثابت دي او مستحب دي. ها اتفاقاً وی که چرته داسې وشو که چا د فرض موز نبات دوا ونه کړه نو په هغه باندې اعتراض نه دی کول پکار چې یاره ته ګنې دا تاولې داسې وکړله نه کوي نه کړه نو سشته دی نه، ځکه فرض او واجب دا نه ده. او دغه شان عزیز الفتاوا صفحه 112 باندې امتاد المفتیین صفحه 216 باندې هغه باس کړی دی چې فرض نبات نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاس اوچت کړی دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوا غوښتې ده، اجتماعي دوا ده. نو هغه دارا چې بعض جماعتونو کې داسي ک امام دوا وګ نکړه مقتدیان پیروره اور اخلي چې داولې د دوا و نکړه او کچرته وګدې وکړه نو بیا مقتدیان رو راغی نه بیا نه خلاصيږي. نو داسې د موز نبات امام چې کله قوم تر مخره وګرځي نو د هغې نه بعد بیا په کار داري چې امام ځان له دوا غواړي او مقتدیان هغه دې ځان له دوا غواړي. دا باندې چې مقتدیان د امام انتظار کوي دغه التزام دغه بالکل ثابت نه دی چې وارو که امام دوا شروع کوي نو زه به دوا شروع کوم، امام دوا ختموي نو زه به دوا ختموم.